عزیزانو نن موضوع دا توکل علی اللہ چې توکل پکې صرف په الله باندې نبی علیہ السلام فرمائی لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکله لرزقکم یرزق الطیر وی کچاس تاسو چری توکل اوکا پا اللہ باندے حق توکله سنگا چی داغو حق دے اگر سی دی توکل پا اللہ اوکا نو اللہ پاک بتاسو تا رزق در کی لکه څنګه چې رزق مرغول ورکي سار وختي مرغې چې کله خپل جال نه وځي نو چا ور سره په لاس کې کپړې ونه لیدې چا ور سره په لاس کې د دفتر کاغذونه ونه لیده چا ور سره په لاس کې قودالا پی بلچا انلی دا توکلو کی پچا باندے پرب باندے او دغه مرغے اوزی واپس چی خپل جالے تا غرمه یا ماخام راشی خپلم خوراک او کی آغا بچی چی دا یو رز او دا دو رزوی پا جالے کی اغی تم خوراک راوڑی نبی علیہ السلام ذکر فرمائی کہ تاسو توکل اوکو پالا باندے سنگا چی توکل حق دے نو دا مرغو غوندے برزق اللہ درکی ہر سڑے چی سہر وزی پا دینیت باندی بوزی ز گاڑے او باسم ز دفتر تزم ز دکان تزم توکل با پچا کے پرب باندے دا قورنا دا وطلو دعا چی کما شریعت منتخود لیدا بسم اللہ توکلتو علی اللہ دا سہر غرما ماخام ہر ٹیم چی دا قورنا وزی دا دعا بوائے پا آخی دعا کی توکلتو علی اللہ پا اللہ توکل کو نو توکل بزما استا صرف پر اب باندیوی تا دفتر تزی ہر زیت کی دی کاروبار دے سرکاری پرویٹی ذاتی دی کاروبار دے بس دا قورن دا وطنو دعا ہوا آیا تا قورا چلا سنگ فضل کئی لیکن مونگا توکل لکو پا اللہ باندے وجہ دادا زما سرکاری ملازم چی دا قورن وزی دا خدانیتی دعا خلری خبر دا چی دا دعا ہوئی چی بسم اللہ توکلتو علی اللہ دا چی دا قورن وزی پا دینیت وزی چی ڈیپٹی تزم نن با کم سارے رازی چی مارے علماء تکم کچروں کی جی ڈیپٹی میں دا پا دینیت افسر سے وزی چی کم یو کس بنن رازی چی پا یو کیس کی کنچی کم چی ستی والم نو تا خمون تویل چی توکل پا لاؤ کئے تا توکل کرے دے حکومت دل تنخواہ جاری کرے اس کو تا توکل پا رشوت باندے کے توکل پا حرام پیسہ کے نو دا توکل نوے دا خو یو ناجائز کار تکے توکل اگی توئی چی تب حرام مال نزان ساتے واللہ باندے با توکل اوکی چی یا ربا سہر وقتی دا قورن وزم ما تا حلال رزق راکا دیتا توکل علی اللہ وی دغه توکل نبی علیہ السلام فرمائی
و عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و نبی علیہ السلام فرمایل چې اویا زره کسان دا به الله رب العزت بغیر د حسابه او د کتابه جنت ته داخلي. صحابه عرض وکړه چې دا الله پیغمبره علیه الصلاة والسلام په هغې کې به څه خصوصیت دي چې اویا زره کسان الله بغیر حساب او کتابه جنت ته داخلي؟ دا څوک دي؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې تعویذونه نه کوي. تعویذونه نن تعویذ مسلمان په ځان فرض کړی دی، په مړ به چا تړلی، چا به مرۍ ته اچولی، او نن سبا دی لمونږه معاف کړي. په دې کې م اختلاف دی د علماو. که څوک د قرآن آیات ولیکي او تعویذ یې کړي، علما فرمایي بیا هم ناجایز دی. ولې د قرآن بې حرمتي کې قرآن دې ته نه دی راغلی چې مرۍ ته ویزان کا. دویم نبی علیہ السلام فرمایي چې فال نیسي. فال نن په معاشره کې زمونږ فال یاره جی سار وخت مې په پلان کې نظر لګېدلی، بس نن مې دکانداري خرابه ده. یاره جی نوی ګاډی مې واخیست، جی توره کپړه ور پورې وتړه، جی نوی کور مې جوړ کا، جی د اس انال راوړه او د کور په بله دروازې ټکوه. او دریم چې دې دوه کارونو نه ځان بچ کي او دریم دا کار وکړي، نبی علیہ السلام بغیر او حساب او کتاب به جنت ته ځي. دریم توکل علی الله. توکل پچا پر رب باندې، تعویذ باندې نه، ففال باندې نه. مسلمان نن زما استا کم یو کار صحیح دی، اور ته ناوې راولي، توره چرګه یا توره چلی بالا لکي. رورا غټ کور به جوړ کی، بیا به بره پې ولیکي هذا من فضل ربي، دا زما باندې د رب فضل دی. مسلمانه پیسې دې اول وګوره چې د حلالو دي که د حرامو دي. که د حرامو وي فضل نه دی، امتحان دی. که د حلالو وي نو هذا من فضل ربي، دا په ما باندې د الله فضل دی. وروره که تا رشوتونه اخیستي، که سود کاروبار کې، که دولمباري کې په کاروبار کې، نو تا بیا په کور غټ لیکلي هذا من فضل ربي. داسې مه لیکه، داسې ولیکه هذا شیطان فضلي، دا د شیطان په ما فضل دی. داسې لیکه. د الله د قرآن آیات غلط مه لیکه. افسوس دا دی چې موږ مسلمان نن د شریعت دغه الفاظ غلط مه لیکه. بیا مسلمانه نن دغه رواج زمونږ په معاشره کې دا فال خو دومره عام دی. یوازې فال دې ته نه وایي نجومي ته لاړ شي جي ماله فال وګوره، دا یوازې فال نه دی. فال تورې کپړې په موږ راس نه دي، تورې کپړې به نه اچوي. څوک به سپینې کپړې نه اچوي، یعنې جي په موږ باندې سپینه کپړه راس نه ده. یو نه اچول دي، یو فال نیول دي. په کلو کې دا رواج و پخوا چې تش منګی به کله به چې زنانه کوهي ته یا چینې ته تلل، دل څوک وله ګودر وایي، نو زنانه به راغونډې شي د یو کور ته به لاړې. هغه کور کې به ورسره تش منګي و، نو منګي به یې کور ته دننه نه ورړه. چا کور ته په چې زنانه را ننوته او په منګي کې به یې اوبه نه وي، هغه زنانه بې عزته کوله چې منګی بهر پرېږده بیا دننه راشه. وی ولې؟ وی ځکه چې تش منګی مونږ کره راوړې بیا مونږ کره مصیبت راځي. جی زنګو به هسې نه زنګې چې ماشوم پکې نه وي. ولې؟ وی چې داسې زنګو زنګې
دا بیا د ماشوم غوږونه خوږېږي. دا نوې نوې قصې چې واورې ته به حیران شې چې یا الله دا خو په ابو جهل کې هم نه وې، نن زما په مسلمان کې موجودې دي. تشه زنګو مه زنګوه، ته به وایې د ماشوم ته د زنګو نه بلوټوت لګېدلی دی. نو دغه فالونه مونږ توکل پرېښو، د دنیا په رواجونو باندې مخته شو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمایل چې پتاسو کې معزز کس پیژنه چې پتاسو کې معزز څوک دی، عزتمند څوک دی. صحابه حیران شو چې دا بنا څوک. نبی علیہ السلام فرمایل هغه کس پتاسو کې معزز او عزتمند دی چې توکل علی الله کوي. ته چې کار ته ځې بس سهار کور نه وځې ووایه چې یا الله په تا مې توکل دی، رزق به راکې کور ته بیا راوړم. داسې توکل به جوړی په الله باندې. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلاۃ والسلام او فرمایل چې دوه ملائک سحر وختي آوازونه کوي. اول ملائک چې آواز کوي یا الله کم خلق چې خرچه کوي مال ستا په لار کې، یا الله هغې له بدله ورکه، د هغې په بدل کې لورې ورکه. او دویمه ملائک آواز کوي یا الله کم خلق چې مال ستا په نوم نه ورکوي یا رب کریمه، ستا په لار کې نه خرچ کوي یا رب کریمه، او مال خپل بند کړی ایثار کړی دی، یا الله د دې مال طلب کا، یا الله برباد یې که دا مال والا. ولې ځکه کله چې ته یو صدقه ورکې نو توکل باندې ورکا چې یا رب کریمه اجر یې دنه په دنیا م غواړم او یا الله اجر یې دنه په آخرت هم غواړم. دا نه چې په جیب دې لړم کېنولی او 20 ګزه مزلي وته چې جیب ته دې لاس زور نه کوي، بل طرف ته په سیکم کې اوچتېږي ویله کوي دا سړی دی، او خپل جیب چې زړه سره نږدې دی هغې له خپل لاس نه اوچتېږي. نه په دې جیب باندې که ستا لړم پروت وي دا غزار کا، ستا 10 روپۍ وس کېږي 10 روپۍ کوه. او که ته دا وایې چې زه به د لوږې پاتې شم. مریم رضی الله تعالی عنها به عبادت کو، زکریا علیہ السلام به چې راغی ورته فرمایل قالت یا مریم انا لک هذا، اے مریم رضی اللہ تعالی عنہ دا میوې دا د کوم ځای نه راغلي دي؟ قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه ما ته راځي او زه یې خورم. ګوره داسې توکل چې سړی وکړي دا به په وهم او ګمان کې نه وي، رزق به الله ورکوي. بعضې خلک وایي که نه وجی په روژه کې ډېر برکتونه وي، برکت نه وي. چا وی برکت ستا په جیب کې پروت دی، هغه ټایم کې ته لړم لرې کړي د جیب نه، ستا بچی لرې کړي، ستا لمسی لرې کړي، نو چې څه شی په مخې ورځي اخلي او کور ته راوړي، نو ځکه برکت زیات وي. په کوچه کې دا ستا په اختیار کې دی دا جیب، هغه ټایم کې بیا لاس نه ورځي، نو ته جوړې کړه برکت. برکت دې ته وایي چې ته د غریب سره ښېګړه وکړې، دې ته یوازې برکت نه وایي چې میم زرما او ټوله زما. نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مونږ ته ترغیب د رزق چې راکوي نو توکل علی الله وکړئ. په قرآن کې الله فرمایي وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. الله فرمایي
چې رزق ورکوم خلقو ته د هغه ځای نه لا یحتسب چې د ده ګمان هم نه وي یا الله څنګه ورکې الله فرمایي ومن یتوکل علی الله هغه څوک چې په ما توکل وکړي توکل به په الله کې داسې ځای نه به رزق میلاویږي چې ستا به وهم او ګمان کې هم نه توکل مطلب دا نه دی چې ته به کار او کسب نه کې او کور کې کښېنه چې بس الله به رزق راکوي نه ته به څه کې دا نه چې زما غوندې د لکینې پټکۍ والی دنداسۍ مګلي سترګې تورې کړي او زما عزتمندو او یو مجربه وظیفه مې راوړې ده سترګې م وله زما غوندې پټې کړي او دا خوله م وله کږه کړي خلک وایي چې رښتیا څه وظیفه به وي نو چې د سهار مونځ او د مازدیګر مونځ نه بعد دي 101 کرتې وویل چې 102 دې وویل کار نه کوي 101 کرتې به یې وایي نو مونږ او تاسو څه وایو چې یارې بجې کور کې به کښېنم بس ملا صاحب ویلې دي چې دا وظیفه کوه یوازې په وظیفه نه کېږي د الله کلام دی وایه چې څومره یې وایې خو لیکن د کور نه به توکل علی الله کې د کور نه به وځې دا نه چې تا له کور ته څوک راوړي چې دا واله دي ته به څه کې انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړی راغی او عرض یې وکړو ای د الله پیغمبر علیه الصلاة وسلام زه دا خپله اوښه دا وتړم کم داسې پرېږدم او توکل په الله وکړم نبي علیه السلام ورته فرمایي نه داسې مه کوه بلکې اوی تړه بیا توکل په الله باندې وکړه دې کې ډېر لوی سبق پروت دی مسلمانه دا نه چې دا واقع وه مونږ واورېده والله په دې کې لوی غر پروت دی د نبي علیه السلام معمولي الفاظ مبارک وي خو هغه چې ته قلاو کې پکې په زرګونو مسایل پراته مطلب دا مونږ چې لاړ شو یاره جی ما سره مولي صاحب ناست دی یاره جی ما سره مفتي صاحب ناست دی یاره جی بس همداسې پرېږده برکت والا سړی مې راوستی موټرسایکل همداسې پرېږده څوک به یې نه پټوي او چې راوځي شی چاوړی یا رکشه دې پرېښي چاوړي یا دې ګاډی پرېښي چې چاوړی نه نه داسې به نه کې بلکې دا تالکه رکشه تالکه موټرسایکل تالکه بیا توکل علی الله وکړه دا موږ ته نبي علیه السلام هدایات د دنیا را کړي دي مونږ نن سبا توکل هم داسې ګرځولی دی چې بس شی تلا کومه خو بس توکل علی الله کوه نه نه یوازې به داسې نه او عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل چې کم یو کس غواړي د خلقو نه غواړي نو الله رب العزت به په ده باندې د فقر دروازې کولو بس دا به ټول عمر غواړي مر به شي خو دا به خپل څه کار ونه کړي بس خلقو ته بې لاس نیولی سلیمان علیه السلام د سمندر په غاړه ناست دی چې اوی کته یو میږی را روان دی او په خوله کې شنه پاڼې نیولې ده د سمندر غاړې ته راورسېد په دې کې یو چنډخ چې اردو کې ورته منډک وایي دا راغی دغه میږي ته ودرېده میږی وله په ملا باندې سور شه او دغه چنډخ وله یو غوپه ورکړه دغه میږی بیا راووته سلیمان علیه السلام ورته فرمایي د میږي ته معجزه وه د الله پاک ورته فرمایي ای میږیه دا څه معامله ده راغلی په منډک کېناستې غوپه دې وله واپس راووتې چې تلې پاڼې در سره وه چې راووتې پاڼې نشته دغه میږی ورته الله ګویا که ورته عرض کوي چې د الله پیغمبره زه په ورځ کې 2 کرتې راځم الله رب العزت
بس ما باندې دا ډیپټي لګولې او زما زړه تسلي نه کوي څو پورې مې چې دا کار نه یې کړی وی زه راشم یو پاڼې راوالم په دې ځای ته راشم دا چنډخ دا مینډک دا راته ولاړ او په دې لاندې ځای کې یو غټ ګټ دی په دغه ګټ کې یو چینجی دی او هغه چینجي له زه په ورځ کې 2 کرتې پاڼې کوزوم هغه ګټ ته چې څنګه ور ورسم هغه ګټ الله قلو کې دا پاڼې ورکړم واپس ګټ پې رابند چې وراوځم سلیمان علیه السلام ورته فرمایي چې ستا خوراک په کال کې څومره دی هغه میږی ورته وایي چې زما په کال کې یو دانه خوراک دی یو دانه د غنمو به څه دانه یو ځل سلیمان علیه السلام همدغسې یو بل میږی راونیو هغه ته فرمایي ستا څومره خوراک دی وایي په کال کې زما یوه دانه سلیمان علیه السلام راونیو په شیشه کې بند که او یو دانه یې ور واچوله چې کال پوره شه چې سلیمان علیه السلام راغی چې وایي که ته میږي نیمه دانه خوړلې او نیمه یې پرېښې ده سلیمان علیه السلام ورته فرمایي دا ولې وایي اصل کې زه ستا په حواله شو نو ما ویل چې هسې نه چې د الله پیغمبر نه زه هېر شم نو ما دا نیمه دانه د آینده کال دپاره سټرا کړه او چې زه بهر ګرځم زما په الله توکل وي ما ګمان وي او زما یقین وي چې ما له به الله رزق راکوي نو دا نیمه دانه مې زه وخوړم ما چې هسې نه دنه هېر شم نو چې انسان ځان د انسان په حواله کړه نو دا یاد وساته چې تا ګوتې ونه سټلې نو ما ته تا دروغ ویلي یو ځل د 10 روپو او د 500 روپو په خپلو کې مکالمه شوه ډېره موده بعد د یو بل سره ملاقات وکړه دا 10 روپو نوټ د 500 روپو نوټ ته وایي چې پلانکي خانه ښکاري نه چرته یې وایي ما خو به په هوټلو کې ګورې ما خو به په چکر کې ګورې ما په مری کې ګوره ما په کالام کې ګوره زه خو په دغه ځایونو کې ګرځم دا 500 روپو نوټ د 10 روپو والا ته وایي وایي ته چرته یې تم نه ښکارې وایي ما د جومات په چانده کې ګوره د چا شي په چانده کې د جومات په چانده کې ما ګوره ما په مری کې مه ګوره او ما مې په هوټلو کې ګوره او مې په کالام کې ګوره ما د جومات په چانده کې ګوره زه به هلته پروت یم کلم چې زما ملاقات ته راځي او په ما سلامه چې بس د جومات دا بار مقصد په دې کې مې ګوره یا د اسلام نبي سره پنډ پروت دی په هغې کې ګوره 500 باندې چې ما باندې سلام وچې به د جومات مخې ته تېرېږه مسلمانه زما استاد دغه رواج دی او دغه قانون دی نو په کار دا دی چې انسان د خپل وس مطابق صدقه او خیرات کوه او توکل په چا وکړه د خیرات دې وکړه صدقه دې وکړه غواړئ چا نه د رب نه نبي علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی او قسم خوري نبي علیه السلام فرمایي زما دې په الله قسم وي په صدقې سره مال نه کمیږي زه یو ځل خوټرایي وکړه یو هفته مسلسل چې دوکان ته ځې یو غریب یو 100 روپۍ ورکوه او بیا دوکان کولاوه یعنې ته بیا وګوره خو دا نه چې ته زه تجربه کوم نه ته یې په ځان لازم کا ګولۍ چې خورې ډایرکټ کار نه کوي بلکې یو څو به خورې کار شروع ته خو داسې وکړه یو خبره بله کو دا ضابط لاله دی میاشت په میاشت چانده غونډی لږ احساس په د خپل ګریوان کې موکه جومات ته چانده غونډی میاشت په میاشت او دلته یې راوړي بیا تاسو سوچ وکړئ یو سړی دی غریب دی او ورته ما ویلی دي چې ضابط لاله چې غریب وي کوشش کوئ تاسو ورسره مدد کوئ د هغې نه چانده ماله
او چې یو سړی و سردار وي وس ول الله ورکړی او پیمانې و دا په چانده کې 10 روپۍ ورکوي سکول ته چې ستا بچی ځي پیمانې و هغه 10 روپۍ اخلي چې د 100 او د 50 نه کمې کوایي او بعضې خلک چې الله وله مال او دولت ورکړی اوله دروغ وایي وایي زه ته زه مولي صاحب له ورکوم او والله بالله ثم تالله چې کسان به اوري کیدای شي موجود هم وي که نه وي په کور کې به اوري کله چې دا زه سمه خبره کوم هغه غیرتي سړی اکثر بیا جومات کې نه وي نو هغه ورته وایي چې مونږ یې مولي صاحب ته ورکوو والله که مال یې راکوي او الټه په ما دروغ تړي دا خو حساب کوي دي د میاشتې دلته کمیټې 2 کسان ناست دي هغې حساب وکړي دومره راغلي او دومره لاړې او ته په ما تهمت ولګې چې مولي صاحب ته مې ورکړي او یا یې مولي صاحب ته ورکوو چې څوک درته دا وایي دا غولخور دی دروغ وایي او د داسې کس نه مالی دا مولا یوازې دا نه وي چې کنې دا بس ته 15 وخته مونځ ته راځه خیر دی د سهار خوب کوه مه راځه جومات ته او د ماسپښین دوکان ته ځې بلکل بارې کوه خو چې د مازدیګر او د ماښام راځي جومات ته بس د ماښام او د مازدیګر او د ماسخوتن مونځ به په ما پسې کې او کم مونځ کې غیر حاضر شوي نو بیا به دله 500 نه 1000 روپۍ به زه میاشت در کوم خو غیر حاضري به نه کې والله چې در مې نه کړې ما ته وویل چې بیا ماله راکوه والله چې زما نوم به اسلام نه وینئ ته خو راشه هغه چې مولا یو منټ یا 2 منټه لیټ شي ګړی ته دا سر دی الله جوړ کا ګړی ته مه ګوره به ذکر کوه که ته خو وایي که نه چې څوک په جومات کې ناست وي هم د مونځ عمره ثواب الله ورکړي دا مولا یوازې بدای چې په جومات افسوس دا دی افسوس چې مونږه مولیان خلق داسې تړلي دي که نه چې کنې که مونږ وله څه ورنکړه دا به د لوږې مړ شي مولا ته سپک نظر مه کوه او که سپک نظر کوي والله چې 50 وله سپک نظر کوي نو دا 10 به پکې وله اوچت نظر کوي او که ته څومره ډرامې وکړي وایي که څه به وشي دا دنیا راورانه که څه به وشي نو خدای ته وګورو لږ د علماو سره او د مینه محبت یو مسله ورسره ستا نه لګي ورته وایې وروره په دې مې درسره نه لګي په دې مې درسره ورانه ده خو دا ورانه داسې نه وي چې پات شیشه ورپسې خبرې کوه د هغه به خپل خبره ستا خپله ده یو مسله هغه ده بعضې خلک وایي جي دا قیامت ورځ به د جمعې په ورځ وي او دا صحیح حدیث دی مسلم شریف کې شته چې د جمعې په ورځ به قیامت راځي خو بعضې خلک وایي دا به 10 محرم دا سوچه دروغ وایي 10 محرم په یو صحیح حدیث کې نشته چې قیامت به په 10 محرم راځي ځکه الله فرمایي ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم د چا سره دی د الله سره دا پته نه لګي چې څوک وایي په 10 دا دروغ وایي په 10 محرم باندې نشته چې کله د الله خوښه وه بس په هغه ورځ به قیامت وي یو دا دویمه دا چې نن سبا د مناظرین زمونږ په دې معاشره کې یو دا دیوبندي دی دا پنجپیرې دا وابي دی جي دا بریلی دی نظمونه یې جوړ که مونږه عوام یې په خپلو کې ور واچولو او مشت ګریوان یې کړو هلته ناخوان ناک جوړی وایي د جمعیت او پلانکې او پنجپیرې د چا زامن دي هلته پنجپیریانو نظمونه جوړ که وایي چې مونږه پلانکې او جمعیتې د چا زوی دی ته پیمانې وایه زه تاسو ته یو خبره کوم په دې مناظرینو باندې چاندې بندې کې والله که دې د مناظرې وکړې او دا فساد په دې پاکستان کې جوړ که ما ته وایي تا دروغ ویلي هلته وایي پنجپیریان پسې مونځ نه کېږي هلته دې وایي په جمعیتیانو پسې مونځ نه کېږي هلته وایي په اهل حدیثو پسې مونځ نه کېږي هلته وایي بریلیانو پسې مونځ نه کېږي دا مونځ په اخر په کوو په چا پسې په چا پسې وکړو زمونږ شریعت خو فرمایي چې بس د جمع ته وړاندې شو بس مونځ ورپسې وکړه
دلته تا فتوی ولګولې چې مونځ ورپسې نه کېږي. نو داسې په دې پاکستان کې راته داسې یو کس وښایې چې د دې څلورو پارټو نه اخوایي خامخا به په یو پارټۍ کې وي. او که ته وایې چې نه مونږ سیاسي پارټۍ، نو جمعیت والا وایي په جماعت اسلامي پسې مونځ نه کېږي او په پلانکي پسې نه کېږي او پلان مونځ به بخیر کوې په چا پسې مسلمانه. الله مو دې معاف کړي والله چې عوام به مو ستاسو کړي مناظره کوو. عامي سړی به ملا ته وایي مناظره کوو چې ورته چې د مناظرې څه معنی ده، نو بیا وله خوله چینګې نیولې بیا نه ورځي. او چې ورته وایي چې خراشه دوی قنوت راته تېر کړه او ترجمه یې راته کړي، مونږ څه مولیان خو نه یو مناظرې کې. الله مو دې معاف کړي. نو بس د ټولو خبرو خلاصه دا شوه چې توکل په چا کوو؟ په رب باندې. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړه. الحمدلله.